بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر، پروگرام سپینی خبری. قدرمنو، نن پروگرام کې را سره سینیټر روبینا خالد بی موجود ده. د دوی تعلق د پاکستان پیپل پارټي سره ده. نن پروگرام کې موږ هڅه کوو چې د دوی سره کرن چې کوم سیاسي سچویشن روان دی په دې خبرو وکړو. د پاکستان پیپل پارټي په دې وخت کې او د فیوچر د پاره سب پلانینګ دی. دغه د پروګرام برخه جوړ کو دې سره سره د سینیټ په الیکشن باندې به هم موږ ځینې پوښتنې د دوی مخې ته ږدو. میم اول خو تاسو ته پروګرام کې ستړي مشي ویم. اول پوښتنه دا کوم چې کله موږ کینو چرته په پولیټیشن باندې باس کوو او سپیشلی په سینیټرز باندې باس کوو، نو دا خبره کیږي چې روبینا خالد بیبي یو ډېره ښه پولیټیکل ورکره ده، خو د هغې تعلق د یو کرپټ سیاسي پارټۍ سره دی. دا خو جی یو پرسپشن دی چې دا ما خیال دی 100 کال شوي دي چې دا په یو طریقه باندې یو سیستم باندې دا روان دی. اوس پورې زموږ لیډرانو باندې چې کوم الزامات به زه ورته وایم هغه اوس پورې یو هم ثابت نه دی شوی. نو 11 کال خو مشرف صاحب هم زرداری صاحب جیل کې بند کړو، خو په 11 کالو کې هغه یو څیز هم ثابت نشو کولی او ټول هغه مقدماتو نه زرداری صاحب باعزت بری شوی. نو دا خو پولیټیکل وکټمایزیشن به زه ورته وایم او یو پرسپشن دی چې هغه یو ما خیال دی چې پیپلز پارټي واحد جماعت دی د دې ملک چې هغه د وفاقیت خبرې کوي، هغه د مضبوط وفاق خبره کوي. هغه کله هم په صوبایت باندې یا په لسانیت باندې دا زموږ سیاست نه دی شوی او نه به کله کیږي. نو دا څیز چې دی دا کیدای شي څه خلکو خوښ نه او یو مضبوط پارټي، یو داسې پارټي چې هغه ذوالفقار علي بوټو شهید پارټي وه، بیا هغې نه پس بیبي شهید پارټي وه. نو موږ سره خو ډېرې زیاتیان هم شوي دي، خو چې وخت سره بیا هغه هر سوچ چې و هغه بیا رښتیا چې دی هغه مخې ته رالی او انشاءالله دې ځل هم به ده چې کومه رښتیا ده هغه مخې ته راځي. دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې قربانۍ ورکړي دي، ټیک د هغه تاریخي څه ده، خو کله چې یو پارټي څوک جاین کوي په یو سوچ باندې هغه جاین کوي. تاسو پاکستان پیپل پارټي په کم سوچ جاین کړی و؟ ګورې جي ما خو پیپلز پارټي زما خاندان تعلق چې دی پیپلز پارټي سره و. 77 کې زما والد صاحب سید ظفر علی شاه یو ډېر قابل عزت نوم دی د خیبر پښتونخوا. هغه بیا هغې ټایم سره بیا 93 کې هم هغه ایم این اے شو. بیا زما رور سید ظاهر علی شاه هغې هم یو ریپوټیشن دی، هغه بیبي سره ډېر زیات د هغې یو مینه وه او زموږ ټولو وه، اوس هم دی. نو بس دا یو د هغې بیبي چې کومه ما خو بوټو صاحب نه دی لیدلی، خو ما بیبي شهید لیدلې وه چې د هغې کم خیالات و، د هغې کم میشن و، د هغې کم پارټي منشور و، زموږ اوس هم خوښ دی. او انشاءالله یو ټایم به راځي چې پیپلز پارټي هغه خپل منشور چې دی پوره طریقه باندې به چې کله مونږ اقتدار کې بیا راشو انشاءالله، نو دا تاسو به ګورئ چې بیبي چې کوم میشن و هغه به پوره کیږي. نو بیبي دغه میشن دپاره خو تاسو ډېر ټایم واخیسته، څو ځل حکومت وشو. نه جی هغه څه حکومت، تاسو ورته حکومت وایئ، زه ورته حکومت نه وایم، ولې چې هر یو کال پس 2 کاله پس یو نیم کاله پس دا چې جمهوریت سلسله وه هغه پاکستان کې څه ښه تاریخ نه لري، خو دا د هغې د شهادت نه پس لومبۍ ځل 15 کاله موږ ته میلاو شو، خو هغه هم موږ مینډیټ چې و هغه دونه مضبوط نو. موږ سره نور هم پارټیانې وې چې کولیشن کې و موږ هغې سره، نو چې هغه یو کلیر مینډیټ تا سره وي نو ته خپل فیصلې ځان له کولی شي. چې بیا تا سره نور خلک کینی نو هغه فیصلو کې لږ ډېر کمپرومایز بنده کوي. ټیک، تاسو دا خبره وکړه جی چې د جمهوریت دپاره ښه دور نه و او ښه جمهوریت دغه تیر نه شه تاسو په دور کې، نو دا کمې د چارې دا ستاسو د پولیټیشنز نه دی چې تاسو جمهوریت مضبوط نه کړی شو؟ زه خو د جی ډېر ټولو نه اسان خبره دی چې بنده وایي چې بس ټول قصور چې دی د سیاستدانو دی. سیاستدانان خو غریبانان هغوی خو خپل کوشش هم کوي، لګیا هم وي، خو زموږ سیسټم داسې جوړ دی چې
داسې بیا یو امر راشي هغه وایي چې زه هر څه کولی شم بیا لس کاله هغه تیروي نو هغه 10 کالو حساب خو چا هم نه دی غوښتی هغې نه چې تاسو دا حساب وکوئ وایي چې اکثر دی وایي چې 80 کال وشو د دې ملک دپاره څه کړی دی خو هغه 80 کالو کې چې تاسو حساب کوئ نو د هغه جمهوري عمل ټایم چې و چې جمهوري حکومت ټایم هغه خو ډېر لږ دی زیات خو د امیرانو ټایم و نو هغه حساب خو موږ نشو ورکولی چې هغې کم کارونه کړي دي ایوب خان چې خپل دور کې کړي دي بیا ضیاء الحق کړي دي بیا یحیی خان کړي دي بیا نو هغه خو مونږ وس کې نو امیرانو ته هم موقع تاسو ورکړی که نه تاسو پولیټیشنز نه جی مونږ څه موقع ورکړی چې یو سړی راشي او وایي چې بس میرے عزیز هموطنو نو مونږ څه کولی شو تاسو سیاسي خلک چې کوم یې هغې پارټیانې ډېر زر چینج کوي بدلی نو دغه سیاسي خلک یو ګراوند جوړ کړي امیر ته او امیر به ایزیلی هغه ټیک ورکړي دا جی تاسو خبره وزن لري ولې چې بالکل تاسو ټیک وایي چې او میر قاسم او میر جعفر خو هر دور کې پیدا شوي دي پته زموږ د پاک هند هسټري چې دا تاریخ چې دا هغې کې داسې ډېر خلک دي چې داسې کار دا مطلب چې کله پورې د دشمن دننه نه نو هغه خو مسله نشته چې دننه دشمن شي کور کې دننه تا ته دشمن پیدا شي نو ظاهري خبره ده چې بنده کمزور کیږي نو دغه دپاره تاسو سوچ بدلول نه دي پکار د پولیټیشن چې یاره دوی یو مضبوط ګراوند یو مضبوط جمهوریت دپاره جوړ کړي مونږ خو جی لګیا یو کار هم کوو او زما خپل دا خیال دی چې داسې یو لیجسلیشن به کار دی چې یو بنده چې خپل پارټي بدل کړي نو کم از کم 3 کالو دپاره هغه الیکشن نشي کولی یو داسې مونږ قانون جوړ کړو چې یو بنده چې الیکشن نه مخکې یو پارټي بدلی نو هغه مطلب کېدای شي دا ممکن نه دی نشي کېدی خو مطلب داسې بکار دی څه نه څه قانون چې وي داسې وي چې دا یو مطلب چې یو کله دلته کېنه کله هلته کېنه چې دا خبره ختمه شي ټیک زرداری صاحب جیل ته لاړ فریال تالپور صاحب جیل کې دا د هغې باوجود هم تاسو هغه ریاکشن شو نه کړ پاکستان پیپل پارټۍ او خاموش یې تاسو اوس مونږ خو ډېر احتجاج هم کوو او په جمهوري طریقه باندې کوو او هر یو ښار کې هم کړی دی هر یو ډسټرکټ کې هم کړی دی اوس هم لګیا یو کوو خو دا دی چې مونږ هغه نشو کولی چې په عدالت حمله کوو او ټي وي سټیشن کې دننه ورونه مات کو دننه لاړ شو ولې چې تاسو ته ما ویل چې دا مونږ یو مضبوط وفاق کې زموږ بلیف دی او چې کله پورې جمهوریت روان دی نو مونږ خپل طریقه کار باندې به لګیا یو ولې چې دا جمهوري عمل چې دی چې رښتیا سپینې خبرې تاسو خپل پروګرام ما خیال دا نو مو ویل چې سپینې خبرې نو سپینه خبره خو دا ده چې هغه ټایم کې یو بوټو صاحب و چې هغه د ایوب خان نه مونږ خلاص کو بیا بیبي صاحبه وه چې هغه یو ځل ضیاء الحق نه خلاص کو یو ځل بیا مشرف نه خلاص کو دې ټایم کې خدای مه کوه چې داسې خدای مه کوه داسې صورت حال جوړیږي نو زه دا سوچ کوم چې دا جنګ به څوک کوي ولې چې هغه کیلیبر لیډرز اوس موږ سره نشته نه ادارې تاسو منئ ملکي ادارې او د دوی بالکل منو جی بالکل خدمات هم منو ادارې هم منو خو ادارې چې خپل کار کوي ټول مطلب اوس چې تاسو دا په دې د کیمرا باندې تاسو پوهیږئ چې دا څنګه کار کوي د دې لایټ به څنګه لګوئ د دې وایټ بیلنسینګ به څنګه کوئ خو چې اوس زه راشم او زه وایم چې دا کیمرا به زه چلوم نو ماله خو هېڅ چل نه یا به دا کیمرا مات کم یا به دا فلم چې به جوړوم هغه د به کار نه نو داسې کار هر یو اداره خپل یو هغه لري ایکسپرټیز لري یو د هغې طریقه کار دی یو دا چې سیاستدانان تاسو یادوئ دی یو پولیټیکل سټرګل سره بره راځي نو هغې ته احساس وي چې د غریب چې کوم ځای نظر عالم د هغې څه مسایل دي نو چې داسې دا د پاسه خلک راشي نو هغې ته څه پته ده چې غریب سړی مسایل څه دي د ملک مسایل څه دي هر یو زه وایم چې ایکسپرټیز خپل محکمې دپاره وي نو پکار دی چې هغې دپاره چې هغه لیمیټډ شي نو دا مسله به حل شي بالکل تاسو ګڼئ چې دا وخت ادارې خپل کار کوي
زه وایم چې دا مخکې نه خو لږ ښه شوي دي خو تاسو څنګه چې اوس احتساب عمل دی هغه هم خپل مینډیټ نه زیات شوی دی څنګه زموږ عدالتونه دي هغه خو هسټري دی زموږ پیپلز پارټي سره چې کله هم حالانکې موږ د 15 کاله چې موږ ته یادوي چې تاسو د 15 کاله اقتدار وکړو په وفاق کې نو هغه کې خو ټول وخت موږ هغه خدای دې هغې سره ښه وکړي دا زموږ چې جسټس صاحب چیف جسټس افتخار چودھری صاحب نو هغه خو یو روز موږ به آرام نه دی پرېښی هر روز به هغه څه نه څه کار به روان کړو نو نن سبا نن هغه چېرته دي چیف جسټسان هغه ولې نه نوټس حالي هلته خو زموږ سټینګ پرایم منسټرز چې ګیلاني صاحب یا هغې نه پس راجا صاحب دواړو غریبانان به شپو ورځ به هلته حاضري کول ایز سټینګ پرایم منسټرز نو داسې چې حکومت تاسو ډسټرب کوي او کار ته نه پرېږدی نو بیا تاسو بیا څنګه سوچ کوئ چې تاسو ته اوس دومره ټینشن ورکم او تاسو ته زه وایم چې دا دلته لاړ شه دلته راشه دلته تاسو به خپل کار نشو کولی چې یو پیس اف مایند سره کار نشي کېدی نو بس نیچرلی هغې کې مطلب تاسو وایئ چې هر سړی خپل کار ته پرېښوده بالکل زه خو وایم چې هر یو د پیپلز پارټي همیشه دپاره بي شهید هم دا خبره بیا کول چې دا ټول ادارې چې دي چې خپل کار شروع کړي او د بل کار کې انټرفیرنس پرېږدي نو پاکستان به بالکل زه وایم چې مسلې مسایل چې دي هغه به بالکل ختم شي نو زرداری صاحب هم ادارې نه منلې زرداری صاحب به وي نیب کی کیا مجال ہے او نن عدالت تم په خوشحالي ځي او نیب زی خو صحیح که نه مونږ خو چېرته نه دی مونږ همیشه عدالت احترام کړی دی همیشه عدالت خبرې منلې دي حالانکې فیصلې مونږ خلاف راغلی دي زرداری صاحب خبرې کړي دي خو بیا په خپله ګرفتاري هم ورکړو چې هغوی ورپسې رالل مونږ خو څه ریزسټنس ونه کړو مونږ ویل ټیک دی یو پروسس دی خو هغه پروسس پکار دی چې بیا ټولو لپاره یو شانتي وي که نه تاسو نشئ کولی پیک اینډ چوز نشئ کولی چې بس دا دې سره به دا اکاونټیبل دی او دا نه دی نو داسې نشي کېدی نه خو ټولو سره روان دی نون والا که موږ وګورو که پیپل پارټي وګورو هغوی خو چې په چا باندې نه تاسو ماته خبره وکړئ که نه پي ټي آی والا د بي آر ټي چې مسله ده زموږ د خیبر پښتونخوا ډېره لویه مسله ده د پېښور ډېره لویه مسله ده موږ په خپله هغه کیس هم جوړ کو موږ لاړو سبمیټ هم کو نیب ته خو هغه شپږ میاشتې خو اوس شوي دي هغه خبرې هېڅ هم نشته تاسو په عدالت ته ولې نه ځئ نو مونږ یو چې دې ټایم کې خو نیب دی که نه دا اکاونټیبلټي خو نیب دی که نه عدالت ته به مونږ څه وایو جي دا دې هغې به وایي چې بیا نیب ته لاړ شي دا کرپشن اګینسټ خبرې چې دي هغه مونږ خو وایو چې کرپشن شوی دی که نه هغه یو منصوبه وه چې په 100 روپۍ کار کېدو تاسو په 2000 روپۍ کړی دی او اوس هغه هم مکمل نه دی د کومه طریقه باندې تاسو وګورئ اوس اسلام آباد کې تاسو لاړ شئ ټیک دی نواز شریف کې دی شي هغې هم پکې څه دي کرپشن کړي څه خو یو داسې زبردست شی جوړ کړی دی چې هغه بنده ویني نو زړه خوشحالي کړي زموږ هغه ورکمنشپ تاسو کتلی دی پېښور کې چې کم کار کړی دی هغه خو ما خیال دی چې کم ځای نه چېرته نه دا مستریان یې کم ځای نه راوړي دي چې هغه داسې شی جوړ کړی دی چې څوک هم پرې نه پوهېږي چې دا ختمېږي به څنګه نو دغه کې تاسو دلته وفاقي سطح باندې یا په سینیټ کې ساواز پورته کړی یا پورته کوئ مونږ چې تاسو ته وایم چې زموږ نیب چیرمین ته کیس سبمیټ کړی دی نور خو پرېږدی ټیک میم یو دمالو د مې نه پس چې راشو نو بیا به لږ د سینیټ په الیکشن باندې خبرې کوو قدرمنو موږ سره نن پروګرام کې سینیټر روبینا خالد بیبي میلمنه ده د مې د زو د مې نه پس تاسو سره شریکېږو جی قدرمنو ستړي مه شئ ویم تاسو ته یو ځل بیا پروګرام سپینې خبرې سینیټر روبینا خالد بیبي راسه میلمنه ده میم د هغې نه مخکې خو موږ لږ ستاسو د پارټۍ خبرې وکړې موږ پکې نیب هم ډسکس که د سینیټ طرف ته راځو تاسو سینیټر یې په سینیټ کې چې کوم اوس الیکشن وشو هغې باندې ستاسو څه کمنټس دي بس زه خو دې باندې څه خبره نشم کولی هر څه چې وشو ښه ونه شو بکار نه و چې داسې شوی وی خو تاسو ته ما مخکې هم ویل چې دا میر جعفر او میر صادق خو زموږ یو تاریخ دی دا وخت میر جعفر میر صادق څوک دي دا خو چې هغې زړه کې به آیي ته پته وي چې څوک دي ولې چې دا ولې چې سیکرټ بیلټ و هغه بنده دې کې څه ویلی نه شي چې د زړه حال خو یا خدای ته معلوم وي یا هغه سړي ته معلوم وي دا غلا خو
ستاسو په خپلو ملګرو کې وه بهر خو نه ده که نه خو مونږ خو کې دي 100% مونږ ملګرو کې ده خو مونږ تاسو ته وویل که نه چې د زړه حال یا خدای ته پته وي یا سړي ته پته وي نو دې کې زه څه ویلی نشم. بلاول صاحب دا ویلي چې یاره موږ ته دا 14 کسان معلوم هم دي او ما ته د خپلې پارټۍ خلک هم پکې معلوم دي چې څوک دی او چا نه جی بلاول صاحب داسې هرګز نه دی ویلی. بس چې پریس کانفرنس هغه پریس کانفرنس وکړو هغه وایي چې مونږ یو کمیټې به جوړ کړو او زه به بیا پته به کومه چې زما خپل پارټي کې داسې کم خلک دي او نور پارټیانو خپل کمیټیانې جوړې کړي دي چې هغوی به دا پته کوي چې داسې کم کسانو خو دا هغه نه دی ویلي چې ما ته خلک معلوم هغې کې څه پته ولګېده مونږ ته خو پته نشته چې هغې خپل چې کوم طریقه کار دی هغې به کوي نو نیچرلی چې څه فایندنګز وي نو بیا به دا خبره څومره ټیک ده چې کله د سینټ سیټ دپاره ځې هم ډېرې پیسې به لګې او کله چې سینټ سیټ اخلي هم ډېرې پیسې به لګې نورو نه خبر نه یم جي خپل ځاني خبره به کومه ما چې کومه پارټي ته درخواست ورکړی و هغه چې درخواست سره کومې ما خیال د 100,000 روپۍ وي یا 50 سره ته یاد نشته هغه یو درخواست سره تاسو هغه کینډیډیټس چې وي امیدواران چې وي چې هغوی پارټي ته درخواست ورکوي هغه پیسې مې ورکړي دي نور یو روپۍ هم چاته نه دي ورکړي. ښه جي مطلب سینیټر باره کې دا یو سوچ دی چې دا امیر ترین کسي د یو ملک او دا سیټ اخلي نو دا خبره ما په دغه بیس نه جی ما ته خو مطلب زما دا دویم ځل دی خو ما داسې چېرته داسې هارس ټریډینګ چې کوم ټرمینالوجي ده دا شته په سینیټ کې نه جی هارس ټریډینګ خو اوس هغه چې 18th امینډمنټ دی او د هغه کم رولز ریګولیشنز دي هغې نه پس خو فلور کراسینګ نشي کېدی که نه تاسو اوس بالکل نشئ تللی مطلب دا خو چې سیکرټ بیلټو نه دا مس هیپ پکې وشو هسې چې اوپن ووټینګ وي هغې کې اګینسټ پارټي تاسو ووټ نشي کولی هغې چې داسې انسیډنټ وشي نو ډسکوالیفیکیشن کېږي نه نو دا چې وشو نو خامخا چې څو غلا وکړي نو چا په چا شک وي چې دا غلا به چا کړي هسې تاسو څه ګڼئ چې دې کې د ګورنمنټ لاس دی که دې کې د بل چا لاس دی ګورې جي د چا لاس خو نیچرلی تاسو ته خو ما ویل چې دا ډېر یو افسوسناک خبره وه خو دا کلیرلی بنده نشي ویلی نیچرلی ګورنمنټ لاس خو به وي ولې چې فایده هغوی ته میلاوې ده او څنګه چې هغوی خوشحاله وو د وزیر اعلی د بلوچستان هم هلته ناست وو داسې نور کسان هم د هغې پارټۍ الیکشن دوران کم لږ ووټینګ کېدل نو دا ټول هلته ناست وو نو بس هغې بس خوشحالۍ خبره به وي نو هغوی راغلي د ګورنمنټ چې کومې موجوده پالیسۍ دي اکنامیکلی که موږ وګورو یا فارن پالیسیز په دې باندې تاسو مطمئن یې او تاسو دوی سره ودرېږئ نه جی مونږ خو چې کم ښه خبره وي مونږ چې کله کشمیر دا مسله وشوه نو ړومبی کس چې و هغه ټویټ وکړو دیټ واز بلاول زرداري بوټو هغې هغه ویل چې جوینټ سیشن وکار دی فورن هغې نه پس بیا جوینټ سیشن هغې کال ورکړل او هغې کې هم ټول لیډران خپل تجاویز چې وی چې کوم هغې مشورې ورکړې چې پکار دی چې تاسو فورن لاړ شئ نور ممالک ته هلته دورې وکړئ خلکو سره میلاو شوی هر څه خو افسوسناک خبره دا دی چې بیا حکومت په یو خبره هم عمل ونه کړو او دا خالي چې مونږ وایو چې مونږ به 15 منټه دا یا نیمه ګنټې لپاره بهر به ودرېږو نه دې سره خو هېڅ فرق نه راځي پکار دی چې مونږ لابینګ وکړو لاړ شو مونږ چې دلته ما خیال دی 45-50 ورځې کېږي اوس که نه دا دې خبرې نو مونږ څه کړي دي هغې کې علاوه نه مونږ ټویټس کړي دي یا مونږ په فیسبوک خبرې کړي دي یا خپل خلکو ته هم خبرې کړي دي پاکستان والا خلک چې دي د هغه خو هسې هم کشمیر دپاره هغوی ځان قرباني هم ورکوي نو چې بیا زه راشم او تاسو ته وایم چې ځان تیار وساتئ نو فایده خو هېڅ هم نشته مونږ خو هسې هم تیار ناست یو ټیک بلاول صاحب په اسمبلی کې بیا د علي وزیر او محسن داول صاحب د پروډکشن اډر خبره کوي تاسو د هغوی د خبرې سره اتفاق کوئ چې داسې وشي ګورې چې هغه دا خبره کوي چې کله پورې د هغې جرم دی یا هر څه چې هغې باندې الزام دی هغه ثابت نه دی شوی نو یو کانسټیټیوشنل رایټ دی د هغې
د آئینی هغې یو حق دی چې هغه څونه ووټونه خو به اخیستي د هغې خلکو نمایندګي کوي نو به کار دی چې هغې راشي خپل هغه چې کله پورې سزا نه وي شوې یا مقدمه چې دی هغه نه ختم شوی نو هغه پورې خو د هغې یو آئینی حق جوړیږي د ټولو جوړیږي چې هغه خپل خلکو نمایندګي وکړي هلته راشي نو دې کې خو زه نه وایم چې پته نو په دوی باندې لکه په سټیټ د ګزار الزام دی په دوی باندې په آرمي د ګزار الزام دی نو په دغه کې بیا پروډکشن آرډر ورکول جایز دي نه جی الزام خو کیدای شي سبا زه تاسو ته وایم چې تاسو باندې دا الزام دی نو کله پورې د هغه الزام په عدالت کې ثابت نشي کنه هغه پورې خو تاسو مجرم نه کنه ملزم او مجرم کې ډېر فرق دی بالکل نو هغه ملزم تاسو مخکې نه هغې ته فیصله ورکړئ چې دا دې داسې کړی دی نو ما خیال دی زیاتی دی نو د هغې چې دغه کوم تحریک دی دغې تاسو ملګرتیا کوئ نه ځکه چې بلاول صاحب خبرې چې کومې هغه ټوټلي هغه طرف ته مایلی نه بالکل چې داسې زه ستاسو سره اګري نه کوم بلاول صاحب ایز مطلب انساني همدردي هغه خبره کوي د هغې خیالات او مونږ خیالات کې ډېر فرق دی مونږ وفاق یو علامت یو وفاق خبرې کوو مونږ کله هم په داسې نه دی ویلی چې مونږ پښتانه یو یا مونږ سندیان یو مونږ د دې خبره باندې مونږ بلیف نه کوو مونږ وایو چې مخکې نه ټولو مخکې مونږ پاکستان یو ټیک راځو د سینیټ خبرې ته بیا چې دا وخت د سینیټ چې کوم رول دی د کشمیر دپاره هغې نه تاسو مطمئن یې مونږ اوورال زه وایم که نه چې کشمیر دپاره چې کوم کار به کار و چې کومه طریقه به کار و هغه مونږ نه دی کړی نو زه خو مطمئن نه یم چې بالکل نه یم ټیک نو په کار نه وه چې بیا تاسو دغه خپل ځان اطمینان دپاره خپله خبره ایکسپریس کړې وی په یو پلیټفارم هغه خو مونږ چې بیا وایو چې دا چې کوم پریزنټ پالیسي د حکومت تاسو وایئ چې مثبت خبرې به کوو خو اوس مثبت خبرې خو زه نشم کولی چې مثبت شته نه نو زه څنګه هغه مثبت خبرې وکړم چې عمران خان صاحب مونږ وزیر اعظم امریکا ته تلو نو هلته نه چې راغې ما خیال د هسټري کې ډومبې ځل به څه وي چې نیمه شپه کې ټول کابینه چې وه هغې لاړل هلته هارونه عملونه ورته واچول ګلونه ورته واچول خدای خبر چې داسې څه کارنامه شوې وه هلته هغې هلته وویل چې ما ورلډ کپ روړی دی پاکستان دپاره نو هغه ورلډ کپ څه دی دواړې خبرې ټرمپ چې کړې هغه باندې خو هی از ګون بیک یو خبر هغه کړی و چې زه به سالسي کوم هغه خو نه شو په کشمیر هغوی چې دا پاکستان او انډیا خپله معامله ده مودي سره به ستاسو هغې ویډیوګانې کتلي چې هغه دا خبره بالکل کلیر کړه چې امریکا څه پکې رول نشته دویم خبر هغه زمونږ هغه چې مونږ به طالبان سره چې کم ډایلاګ روان دی هغې کې به مدد کوو هغه ما ته لګي چې نه به کېږي چې کوم څنګه چې حالات د ټایم کې دي نو هغه ورلډ کپ څو څه دپاره ګولونو باران شوی مونږ خو اوس پورې پوه نه یو چې دا بیا عمران خان له خو عوامو ووټ ورکړی دی او د هغه په پالسو عوام وایي چې موږ مطمئن یو دا کم عوام وایي که تاسو عوامو ته وځئ هغې خو پته نشته تاسو زه چې چا سره هم ما خبره کړې هغه وایي چې تاسو بهر ولې نه روځئ تاسو ولې ناستې تاسو روځئ مونږ تاسو پسې روځو مونږ د دې ټایم کې عوام څه نه مطمئن دی بجلی نه مطمئن دي د پټرول قیمت نه مطمئن دي مهنګایي نه مطمئن دي د هیلث فیسیلیټي نه مطمئن اخر پس نه مطمئن دي یو خبره تاسو ما ته ووایئ چې دا ډېر ښه کېږي لګیا دي چې هغې سره عوام مطمئن دي دې وخت کې پولیو چې دی هغه بیا د دې توجه ورته نشته ډینګي ته توجه ورته نشته کم حال د پېښور زه خو خپل صوبې په حساب به خبره کومه نو کاروبار نشته خلکو ته خلکو سره د دوه ټایم روټۍ پیسې نشته تاسو وایي خلک مطمئن دی خدای خبر چې کم خلک دي دلته پاکستان کې کم از کم نه دی ملاو ما سره کیدای شي د هغې چې کم سپورټرز وي هغه اوس هم غریبانان اوس څه کوي اوس خو نیچرلی چې بیا هغې هم چې یو بل سره یوازې بیل کینی نو هغه هم ورياد کوي چې دا څه وشو موږ سره نه خو بیا ټیک دی تاسو وایي خلک نه دي مطمئن نو بیا ستاسو ذمهواري نه جوړېږي چې تاسو راوځئ او خلکو ته ووایئ چې دا ګورمنټ ټیک نه دی او دا ختمول غواړو مونږ خو جي وګوره که حکومت ختمول د مسلې حل نه وي تاسو ما وویل که نه چې جمهوري عمل چې دی هغه مونږ نه ډسټرب کول غواړو مونږ وایو چې دوی 15 کال خپل
چې د کله 15 کاله دپاره راغلی دي دی د 15 کاله خپل پوره کړي خو چې دا دونه حد پورې اوس خلک تنګ دي د دې د لاسه چې اوس هم مولانا صاحب خو وارننګ ورکړی دی بلاول صاحب هم ویلی دی چې دسمبر پورې به مونږ ګورو چې دا کیدای شي دي څه نه څه ښېګړې د طرف روان شي خو ښکاري خو نه خو بیا مونږ وایو چې دې ته ټایم میلاو شي چې وایي چې مطلب پته یې ولګي چې پالیسۍ څه دي خو اوس پورې جي ما ته خو څه پازیټیو انډیکیټرز نه ښکاري مولانا صاحب په آزادي مارچ کې ستاسو اراده شته که نه مونږ به جي سبا 18 تاریخ دی که نه سبا بلاول صاحب مونږ چیرمین صاحب یو میټینګ راوغوښتی د پارټي مشرانو نو هغې کې مونږ به فیصله کوو چې څه کول دی دې په باره کې او په کار ده چې د مولانا صاحب آزادي مارچ سپورټ کړی شي که نه به کار خو دی جي ولې چې زه وایم که نه چې دې ټایم کې چې کوم معاشي حالت دی د پاکستان هغه ډېر خراب خلک مطلب تاسو عام سړی چې دی هغه ډېر تنګ نو معاشي حالت خو دوی وایي چې نیمې پیسې زرداري صاحب وړي او نیمې نواز شریف صاحب وړي ګورې جي دا خو زه هر څه چې وایم چې زه د ثابت کم چېرته وړي دي آخر که نه نو بیا جیل کې ولې دي نو جیل کې ولې دي چې جیل کې خو 11 کال زرداري صاحب مخکې هم تیر کړي دي جیل ته خو عام سړی نه ځي که نه روغ سړی خو جیل ته نه ځي ولې نه ځي دا تاسو دې جیلونو ته لاړ شئ تاسو پته ولګي چې څونه دې کې چې دې داسې کسان بند شوي دي چې 100 کاله نه بند دي چې زموږ سیسټم لیګل سیسټم داسې خراب دی او بیا پولیټیکل وکټایمایزیشن خو ټولو ته پته دی هغه کېږي دې نه علاوه هم خلک چې دي ډېر چې زه وایم ښه خلک چې دي هغه چې بې ګناه خلک چې دي دې ټایم کې جیلونو کې بند دي دا اوس چې کوم د ډیل خبرې کېږي ځای په ځای ګنګوسی دی چې یاره ډیل روان دی او ډیل به وشي تاسو څه ګڼئ ډیل شته ګورې چې دا خو ښه دی چې تاسو دا خبره وکړه دا خبره خو ما ډېر ټاک شوز کې ډېر ځل د پی ټي آی چې کوم هلته نماینده راځي هغې پروګرام ته ما ورته ویل چې دا ډیل تاسو وایئ چې ډیل مونږ به نه ورکوو دا وایئ چې تاسو نه ډیل غوښتی چا دی چې هغه کسان نوم راکړي که نه مونږ ته مطلب مثال کے طور چې تاسو ما ته ډیل آفر کړی دی نو زه به وایم که نه چې دې ما ته ډیل آفر کړی دی نو دا ډیل دې چاته آفر کړی دی او دې چاته انکار کړی دی دا پی ټي آی والا خو د چا حیا پرده نه ساتي تاسو ته معلوم دي چې کومه طریقه باندې هغې خبرې کوي چې دې سره دا چا ډیل خبره کړې وه نو تاسو دا ګڼئ چې دا دې به چوپ ناستو نوم به د هغې نه اخیستل بس دا دې یو فضا جوړ کړی دی چې مونږ به ډیل نه ورکوو ډیل غواړي خلک مونږ نه ورکوو نو څو ځله زما نه علاوه نور خلک هم په اسمبلی فلور هم په سینیټ فلور هم تپوس کړی دی د پی ټي آی لیډرانو نه مشرانو نه چې تاسو مونږ ته لیسټ راکړئ چې تاسو ته چا ډیل ویلی دی چې مونږ سره ډیل وکړئ خو خبره یې څه بس وایي چې مونږ به نه ورکوو خو خلک مونږ نه غواړي د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ ډېر تریخ دور تیر شوی او ډېر ګیپ و د دوی په تعلقاتو کې بیا چې کله په دوی باندې کنټرول راغی نو دوی یو شو خلک دا هم وایي چې یاره دا بچاو دپاره دوی یو شو دوی دواړه یو دي نه جی نه دا بالکل غلطه خبره ده پیپلز پارټي او نون لیگ چې کوم سیاست و ټیک دی هغې کې ډېر زیات مخالفت یو بل کول خو دا چارټر آف ډیموکراسي چې وه هغه ټایم کې بی بی شهید یو او نواز شریف صاحب هغه ټایم کې یو داسې معاهده وکړل چې هغې نه پس بیا نون لیگ د هغې معاهدې دونه خیال ونه کړو پاسداري ونه کړل خو هغه یو داسې شی دی چې هغه ولې چې دا دواړو ته پته ولګېدو چې کله پورې دا مونږ خپل ترمنځ جنګېږو که نه دا مونږ خپل ځان کمزور کوو خو د پی ټي آی د راتلو سره هغه چې کوم نفرت والا سیاست وه چې کوم یو بل ته نقصان کول والا سیاست وه سیاست خو بکار د سیاست ښه خبره دی ته به خپل مخالف چې دی هغې ته خامخا د هغې پالیسي باندې به خبره کوي د هغې چې کوم طریقه کار دی هغه باندې به خبره کوي خو چې کوم زه وایم چې د لاست و
اته کاله چې کوم سیاست کې دا زه خو ورته ګند به وایم چې نه د خبرو کول طریقه کار پاتې شو، نه د بحث کول طریقه کار پاتې شو، نه هغه دی چې د بل بنده ډېر ښه بې عزتي وکړي. هغه ډېر کامیاب سیاستدان دی چې هغه به چې بدتمیز سړی وي، د بدتمیزي خو سیاست کې اړو باکار نه دی. ولې چې سیاست او سیاسي خلک چې دي هغې رول ماډل وي خلکو دپاره. نو تاسو ګورئ چې کم لیډر یو بدتمیزي کوي نو هغې چې کم فالوورز دي هغه هم هغه شانتې رویه ساتي. نو بکار د لیډران خو ډېر چې طریقه کار داسې وي چې ډېر داسې حوصلې سره او ډېر بردباري سره خپل چې دی کومې طریقه کار دی هغه پکار دی. دا چې د چغې والو پاکستان تحریک انصاف هم یو جمهوري پارټي ده، د 22 کالو نه هغې لګیا دي سیاست کوي، سټرګل کوي. نو هغې کې تاسو څنګه وایئ چې هغې کې د یو سوچ کمی دی، د هغې د رویې د هغې ما خیال دی چې د سوچ کمی خو ډیفینیټلی دی. چې سوچ کمی نه وه نو نه یو کال کې چې کم حال شوی دی د پاکستان دا به نه و شوی. دی بس خبرې کوي او چې دې ته پته نشته چې پریکټیکل څه ته وایي. خبرې خو زه هم ډېر ښکلې کولی شم خو هغه خبرو ته بیا عملي جامه اچول ډېر ګران کار دی. چې دا یو خبره داسې دی چې داسې هوا کې زه وکم او بیا چې کله امپلیمنټیشن ټایم راشي ما ته هېڅ پته نه چې دا به زه څنګه کوم. نو دې کې ډېر فرق دی. زه وایم چې هغه کار او هغه وعدې کول پکار دي چې بنده کولی شي. چې یو کار ته نشي کولی نو ته هسې خبرې کوې نو دا خو بیا آخر کې خلکو سره خو هېڅ لار پاته نشي چې بیا هغه ته ستا اګینسټ بهر ته راوځي. تاسو ته څه ښکاري چې دا ګورمنټ به خپل 15 کاله پوره کړی شي؟ مونږ خو خواهش دی چې وکړي، ولې چې دا یو جمهوري عمل دی او ډېر قربانیانو سره ډېر په سختو سره 15 کاله مونږ هم خپل پوره کړل چې 2008 او 2013 پورې کم ټایم پیریډ. حالانکه ډېر مشکلات مونږ باندې هم راغلي وو، مونږ ته هم ډېر زیات مطلب نیګیټیویټي وه. بیا نواز شریف صاحب حالانکه هغه ټایم کې هم چې کوم 2013 نتایج و نو زرداری صاحب ډېر کلیرلی ویلو چې دا نتایج چې دي زه نه منم، خو د جمهوریت د تسلسل دپاره زه دا اقتدار چې دا به زه ټرانسفر کوم. خو اوس هم مونږ وایو چې څه طریقه باندې وایي چې لنګړي لولي جمهوریت هم هغه ډکټیټرشپ نه بیا هم ښه دی. خو ګورو چې حالات کم طرف ته ځي. د وخت کمی هم دی خو راځو لږ صوبې طرف ته. ستاسو چې کوم صوبایي مشر دی اکثر خلک دا وایي چې یاره هغه ټایم نه ورکوي. تاسو همایون خان یادوئ؟ جی دا پوښتنې موږ ستاسو د پارټۍ ځینو ملګرو موږ ته ایښي دي چې یاره دا دې وکړی شي. نه زه وایم چې داسې خو څه خبره نشته. اویلیبلي خلک چې کله هم ځي دا هم خلکو له ځي مړې جمدي هم کوي او ما ته لګي چې دا پروپاګنډا زیاته ده. نو د هغې دا وایي چې یاره هغه شان اکټیو نه دی څنګه چې تېرو وختونو کې وو. پارټي ګوره بي شهید نه پس مونږ ته مسایل خو راغلي دي، خو اوس مونږ بیا ولې چې هغې سره بي صاحب شهید شوه او زرداري صاحب هغه ټایم کې بیا پریزیډنټ جوړ شو د پاکستان. نو مونږ ته بیا یو آرډر شوی و چې بھئی صدر چې وي هغه سیاسي نشي کولی کارونه، جلسې نشي کولی، هغه نشي کولی. خو مونږ خو همیشه منلې دی د عدالت چې کومه فیصله وي، چې کومه طریقه کاري. نو هغه پارټي یو 15 کاله چې کوم زه وایم 2008 او 2013 کې لږ مسایل وو. اوس بلاول صاحب ماشاءالله خپل تعلیم مکمل کړی دی، اوس نیشنل اسمبلی ته هم راغلی دی. نو دا صورتحال چې دی اوس بدلیږي او ښه دپاره بدلیږي. ټیک ویم فاټه یو ډېره لویه ایشو وه، هغه سالف شوه خو ایشوز د هغوی حل نه شو. دا خو تاسو ډېر مشکل سوال راته صحیح بالکل تاسو سره بالکل اګری کوم چې دا بالکل تاسو ټیک وایي، ولې چې پلانینګ نه وه. مونږ زم خو کوو هغې خو پلانینګ نه وه او هغه شانتې چې کوم د سره بکار او نور اقدامات هغې ونه شو. نو
فاټا په ایشوز کې سینیټ څه کردار ادا کولی شي؟ ګورې اوس خو مخکې خو د سینیټ یو ډېر اکټیو رول و ولې چې هغې د فیډریشن نماینده ده سینیټ هم اوس هغه یو صوبایي سبجیکټ شو ولې چې د خیبر پښتونخوا تلو سره فاټا هغه حیثیت ختم شو چې کم مخکې و اوس هغه یو صوبایي ټاپک دی نو مونږ یو حده پورې باغې اوس انټرفیرنس کولی شو نو هغه تاسو کوئ که نه؟ نه بالکل کوو هغې اته سینیټران خو اوس هم مونږ سره شته ولې چې کله پورې دی خپل ټینیور به پوره کوي دې نه پس به نوې به نه راځي سینیټران ولې چې د خیبر پښتونخوا سینیټران به د فاټا سینیټران وي یو به وي یو اسمبلی نه به راځي نو فاټا هغه اته کسان چې دي هغه هم به کم شي نو ګورو جی ریسنټلی ما فاټا وزټ کړې ده هغوی خو خپل سینیټران بالکل نه مني هغوی خو وایي چې لکه دا خو برای نام دي خو جنرالي دا خبره کېږي چې یاره دا سینیټر څه لپاره ناست دی د کار څه دی سینیټر خو موږ له څه وکړو ګوره دا خلک ډېر زیات دا مسکنسپشن دی یو سینیټر کار دا نه دی چې به لاړ شي تاله به کوڅه جوړوي یا ته پولیس والا ساړی ته به تا سره لاړ شي پی ایم نه دی خو یې کوي هغې کار دا دی لیجسلیشن دا سینیټ چې کم کار دی ولې چې ځکه تاسو به ګورئ چې دا ډېر ښه چې کم داسې هوښیار خلک تاسو چې ورته وایي هغې په سینیټ کې زیات راځي ولې چې هلته لیجسلیشن زیات هلته کار دی د سوچ زیات کار دی لیجسلیشن زیات کار دی دا کار د سینیټرانو دی چې هغې داسې قوانین جوړ کړي داسې لیجسلیشن وکړي چې خلکو دپاره اسانۍ پیدا کړي دا دو ایم این اے او سینیټر رول بالکل مختلف دی خو مونږ وایي چې سینیټر هم به راشي او هغه به ماله تھانه کچهري به کوي نو دا پرسپشن چې دی دا غلط ټیک قانون سازی عمل نه په خپله مطمئن دی چې سم کړي دي خلکو نه جي دا چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو څه قانون سازي دی هغې لګي نه چې دلته اسمبلی موجود دی هغه آرډیننس باندې کار کوي لګیا دی ټول آرډیننس دی آرډیننس چې دې حده پورې چې کله سیشن کې وي اسمبلی نو تاسو هغه نشئ کولی دا آرډیننس نشئ ایشو کولی ولې چې لیجسلیشن کیدی شي که نه آرډیننس کله کېږي چې آرډیننس چې داسې حالات وي چې اسمبلی په سیشن کې نه وي یو داسې ایمرجنسي راشي نو دی خو هر څه نه ایمرجنسي جوړ کړی دی هر یو ورځ چې دی یو آرډیننس دی روان کړي اخري پوښتنه کوم جي چې د آصف علي زرداري صاحب مستقبل نږدې مستقبل چې کوم دی دا تاسو ته جیل کې ښکاري مستقل که نه دا به په ګراوند لیګ ګورې جی دا مقدمات چې دي دا خو خپل ټایم علي نو انشاءالله تعالی بری به کېږي ولې چې دا ټول بدنیتي باندې جوړ شوي دي دې کې څه شته نه کم اوس پورې کیس زرداري صاحب باندې هغې هغه کړی دی هغه 1.5 کروڑ روپو خبره دی ټولو چې یو چیک دی هغه 1.5 کروڑ روپو د هغې اکاونټ کې راغلی دی نو خدای به کوي انشاءالله ټایم ویل ټیل او هغه 11 کال مخکې هم تیر کړي دي په جیل کې په اسم ثابت نشو ګورو به ډېره مننه کوم یم ستاسو پروګرام لم ټایم راکړ قدرمنو نن پروګرام کې را سره سینیټر روبینا خالد میم میلمنه وه او د هغې سره موږ نن ټول ایشوز کوشش هم وکړو چې هغه سمندر په کوزه کې بند کړو هغه کوېسچنې موږ د دوی مخې ته کېښودې ځینې پوښتنې چې تاسو موږ ته رالیږلې وې نو هغه ما کوشش کړی نن پروګرام کې چې د هغې جوابونه د دوی د خولې نه تاسو واورئ انشاءالله کوشش به کوو چې بل پروګرام کې یو ځل بیا د دوی نه وخوالو او ستاسو رای او ستاسو پوښتنې دوی مخې ته کیدو چېرته چې احاد اوسئ د الله په امان